زموږ پروجیکټ دی، زموږ ټاپک دی چې د اوبو لیول موږ په پشین کې څنګه راپورته کړو. دا زموږ په ایریا بلوچستان په دا ایریا کې موږ د اوبو لیول څنګه رایستو. اول څه زموږ سره د دې موږ به پلانټس لګو، ټریز به لګو، په کوم په ذریعه چې کلاوډ جوړ شي. څه ټیم چې دی دغه پلانټس اپریشن وکړي، دغه په ذریعه کلاوډ جوړ شي. کلاوډ جوړ شو باران اوس مطلب موږ به ډیم جوړ یو مضبوطه ډیم زموږ په کار دی. عام خاص ډیم نه، دا اوس ډیم 2 کاله مخکې باران وسو، کلاوډ برست وسو. په کوم ځای کوم د وجې څه دغه ډیمونه ګرده تباه سو. موږ سره یو سم ډیم غواړي او د هغې باید چې موږ سم ډیم جوړ کړو، اوبه مې دلته سټور کړي. اوبه به راځي د کینال په ذریعه لیک له به راځي. چې لیک له اوبه راغلې موږ د لیک اوبه به استعمالو. څرنګه به استعمالو؟ موږ به د یو دې طریقه باندې استعمالو، په کوم په ذریعه چې موږ اوبه کمې استعمال کړو، فایده زیاته جمع کړو. موږ د دې دپاره یو ډریپ اریګیشن سیستم راخلو. دا سیستم دی په کوم چې په ډراپ په ذریعه دې ته اوبه ورکړو پلانټس ته، هغه اوبه لږ استعمال شي او فایده کوي. دلته موږ پلانټس اخیستی دي، زیتون پلانټ موږ اخیستی کوم چې لږ اوبه غواړي، او دا هایبریډ سیډز موږ اخیستی دي. په کوم هغه چې لږ اوبه غواړي دا د دې موږ استعمال وکړو، د دې د پروډکټ موږ زیتون استعمال وکړو، کوم چې ملک اکانومي هم برابروي او یو اپریشن هم کوي، کلاوډز هم جوړوي، د فایده دار هم دی، اوبه هم لږ غواړي. موږ یو بل دغه کړی ده دغه سیوریج سیستم. موږ د ښارو اوبه چې دي فالتو ضایع کېږي. څه ټیم موږ دا سیوریج سیستم وکړو، موږ اوبه د دې ځای څخه دا اوبه موږ بچت کړو، دا ولاړ سي هلته، بیا موږ فلټر کړو. دا زموږ سره فلټریشن پلانټ را سره دی چې په هغه په ذریعه سره موږ د سټیج چې کوم واټر دی هغه موږ فلټر کوی شو. اول غټ روکس دی چې هغه لږ ښه فلټریشن وکړي، بیا دغه بعد سمال روکس دی چې دغه بیا نور فلټریشن وکړي. بیا زموږ سره کول را سره دی چې هغه د واټر په فلټریشن کې ډېر غټ کردار ادا کوي. کول هغه ابیلیټي لري چې د واټر کې چې کوم سمال جرمز سمال پولیټنټس موجوده دي هغه په خپل ځان کې ابزرو کړي. بیا دغه بعد زموږ سره کاټن دی، بیا د دې څخه موږ سره واټر فلټرز وي او چې کوم بیا فلټر واټر دی هغه موږ یو لیک ته ټرانسفر کړو. بیا د لیک په ذریعه سره بیا موږ ډریپ اریګیشن سیستم هم کوی شو او دا کوم ډریپ اریګیشن سیستم چې دی دا موږ سره 60% واټر کنزرو کوي. تھینک یو. موږ دا کو د بلوچستان کې موږ چاته د برمې اجازت نه کوو. ټیوبویلز هر یو د برمې اجازت لري، کوم چې د اوبو لیول ورځ په ورځ کمیږي. او اوس بلوچستان دی ته شمسیان هم ورکوي. وختي چې به 50% اوبه کارېږي، اوس 80% اوبه کارېږي. مطلب ټایم زیات شو، اوبه زیات استعمالېږي. باید چې دوی دا اوبه د برمو اجازت او بل شی چې کله زموږ سره په ډیمز کې چې واټر سټور وي نو زموږ چې کوم ټیوبویلز دی هغه به کامیاب وي، هغه به کار کوي. که چیرې په ډیمز کې واټر نه دی سټور، واټر لیول لاندې نو زموږ چې کوم بیا ټیوبویلز دی هغه بیا ناکاره دي، بیا موږ له په یو شي نه راځي. اوس د نن سبا جنګونه کېږي، د روس د یوکرین جنګ د اوبو په وجې وسو. د اوس پاکستان د انډیا جنګ اوس څو میاشتې مخکې اوس هغه دغه د وجې وسو، د اوبو د وجې. موږ اصلي مسله اوبه ده چې اوبه مسله برابر شي، زموږ اکانومي برابره شوه، زموږ ملک برابر، زموږ ایجوکیشن هر شی دې سره برابر، زموږ انوایرمنټ برابر شو، ګلوبل وارمینګ کم شو. تھینک یو.